دنیا کې آسائش زیات شولو، آرامش کام دی. دنیا کې انسان د پاره سہولیات زیات شول خو اما ذهنی سکون نشته دی. ځوان نه پښتنه وکیا څه چال زړه متانګ دی، سپینګیری نه پښتنه وکیا زړه متانګ دی، زنانه نه پښتنه وکیا زړه متانګ دی. هر چونه ز پښتنه وکی بنگلې آشتو ګوډې آشتو دولت آشتو سکون نشته. واجه څه دی څه سکون ختم شولو و د ادغ سکون واپس روستلی علتونه و اسباب و علاج څه دی. توجه مشتاق کنه انشاءالله دلچسپ موضوع دی، تاسو لږ ذهنونه حاضر کوئ. انسان زړه څه تنګیږي، درو شیو واجې نه تنګیږي. زه دا درې شیونه درته ذکر کوم خو دینه مخکې مقدمې ته ورباندې شپږم امام جعفر صادق علیه السلام فرمایش کوي مولای څه انسان سره پکار دی څلور علمونه خامخا وي. مورز یا عقل په باره کې بحث وکړلو. معصوم یی چا سره دا څلور علم نشته دی، هغه انسان سره ځان ته عقل نه یایي. ما ټولو نه اولین علم ان یعرف ربک، اولین مرتبه کې انسان په کار د خپل خدای وپیژندي. اوس ځنه خلک اعتراض دا کوي زه خو څه عالم نه یم څه خدای وپیژندم. ځنه خلک اعتراض دا کوي زه د یونیورسټۍ کې سبق یم زه خدای څنګه وپیژندم. دوستان عزیز، خدای د خپلې پیژندګلۍ نښ کې هر چا ته خپل فیلډ کې ایښي دي. داسې نه دی چې څوک ډاکټر دی ډاکټر خدای نشي پیژندلی، داسې نه دی چې یونیورسټۍ والا طالب علم خدای نشي پیژندلی، داسې نه دی چې کور کې یوه ښځه څه خوارۍ کوي هغه خدای نشي پیژندی. نه، پروردگار عالم فطرتاً د خپلې پیژندګلۍ علم هر یوه وجود کې یخی دی. پیغمبر لیارې باندې تېرېدلو یوې ښځې مچنه وړوله. توولی پیغمبر ورته ویل چې ته د خدای څنګه پیژندې؟ هغې ښځې مچنه پرېښلله، یو ساعت ودرېدله، دوباره یې بیا شروع کړله په توولې. پیغمبر سره لږ مخکې لاړلو، صحابه ته ورته چې یا رسول الله دا څنګه بې ادبه ښځه وه، سره یې ځواب دیر نه کړلو، تا خبرې ته ورته ویله چې خدای دې څنګه پیژندې؟ هېڅ یې نه درته وویله. پیغمبر ورته یایي چې ما ته یې ځواب راکړو خو تاسو په پوه نه شول. یا رسول الله څنګه؟ چې ځواب یې داسې راکړو چې ما کله پوښتنه ترې وکړه چې خدای دې څنګه پیژندې؟ هغې مچنه پرېښلله. چې کله یې پرېښلله ما ته یې دا ویله چې یا رسول الله دا مچنه د زه چلوم که دا زه پرېږدم دا نه چلیږي، د دوره کائنات د خدای نه بغیر څنګه چلیږي؟ یعنی دا چې دی دا د خدای پیژندګلي دی، دا د خدای معرفت دی. که ډاکټر نه پوښتنه وکړي هغه یې چې زه خدای نه پیژندم ویلې نه پیژندي ما فیلډ دا نه دی. یو ډاکټر د سمندر غاړې ته لاړلو ته چې ته د خدای څنګه پیژندې؟ چې ما خدای دغې نه وپیژندلو. چې یوه مرغۍ د سمندر غاړې ته لګیا وه، خپه یې ماته وه، خیچړو کې خپله خپه نه بسله، روي بسله، میره سترګې ته یې ونیولله. چې کله یې ونیولله خیچړ یې داسې شپې لکه د انسان خپې باندې پلستر ولګوي. ما ځان سره سوچ وکړو چې دغې مرغۍ ته دا چال چا وښیلو چې خیچړو کې خپه نه بسه، بیا یې میره سترګې ته ونیسه، بیا به دا وچه شي، بیا به تا دا هډوکی جوړ شي. توجه مو شته که نه؟ یوه هستي داسې شته چې دا علم یې دغې مرغۍ ته ویر کړی دی، د مغه ذات نه ما خدای دی. اوس اهل منبر ګیله کوي مو خبره د چانې نه لګېږي، قوم مشر ګیله کوي ایمو خبرې د چانې نه لګېږي. چا نه پوښتنه وکړي څه چل دی؟ چې زړه متانګ دی، خوشحالي نشته دی، دولت شته خوشحالي نشته، بنګله شته خوشحالي نشته. کله انسان اول مرتبه کې د خدای معرفت حاصل کړلو
دویمی مرتبه کې انسان د خدا یاد طرف ته رسی. سوره حشر آیت نمبر 9 کې پروردگار عالم فرمایش کوي او خلقو ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. سی اغو کسانو په شان کې تاسو ما کیږئ څه هغوی نه خدای په ویر شولو. څه چا نه خدای په ویر شولو پروردگار عالم یې څه زن نشوم ته نه په ویر هغوی نه خپل ځانونه په ویر شول. کسی د خپلو ځانونه ته نه په ویر شول دا ډیره درنده جمله ده. توجه وکړئ دغې ته. تفسیر یا بیا لږ پړاو کوي. سوره حشر آیت نمبر 9 خدایه څه که چا زه په ویر کړلم هغه انسان نه خپل ځان په ویر شولو. مطلب څه دی؟ دوا مرادونه دوا تفسیرونه شوي دي. یو تفسیر دا دی څه او انسانه لکه څنګه ایما خبرې تا باندې اثر نه کوي، ایما خبرې د ته نه واوري، ایما خبرو ته د ته زړه کې ځای نه ورکوي، اندي شان سره به زه ایتا خبرې د خلکو زړونه وباسم. یعنی مطلب داسې بیا پاک اوریزي شروع اوسه منبر نه مراکې کې جرګې کې که مشري که عالمي که هر څه ویلي نه وي خو څه ایما یاد د زړه کې نشته د ایتا خبره چانې نه لګېږي. متوجه یوئ که نه یوئ؟ کله د ایما یاد ایتا ذهن کې راغللو ایتا زړه کې راغللو بیا ته ساده خبرې کوه بیا هر چا باندې لګېږي. تاسو خپلې زندګۍ کې وکسوئ. مثلا یوه آیات تلاوت رهبر یا کوي، یوه آیات تلاوت زه یا کوم. هغه څه کله د آیات تلاوت وکړي هغه زړه باندې لګېږي، زه یې څه کله وکړم سرسري تېرېږي. واجه څه دی؟ واجه همدا دی څه هغه زړه کې د خدای یاد زیات دی، هغه زړه کې د خدای خوف زیات دی. کله څه د خدای یاد زیات شولو انسان زړه بیا نه تنګېږي. یو تفسیر دا شوی دی. دویم تفسیر دا شوی دی چې انسان سره دولت شته، بنگله شته، ګاډی شته، خو دې په باوجود یا بیا په ځان ول نه پوهېږي شپه د څنګه تېرېږي ورېځه د څنګه تېرېږي. هر وخت د نشې والا ګولۍ خوره، انسان ته خوب نه رسي. اندا د دغه آیات تفسیر دی چې او انسانه که تا زه په ویر کړلم زه به تا نه خپل ځان په ویروم. یعنې تا ته به بیا خپل ځان پاته نه لګېږي چې ما زندګۍ د څنګه تېرېږي. تاسو یقین وکوئ دغه منبر رسول باندې زه درته قسم کوم څه د زړه خوشحالي سوا د خدا یاد نه علاوه بل هیڅ کیا نشته. و څه کومې و وجود څه ګناهانو نه ډاک نه وي هغه زړه هیڅ کله یاد نه تنګېږي. دا زه ته ګرنټۍ سره یم. څه څوره ګناه زیاتېږي مغوره د انسان زړه تنګون زیاتېږي. څوره ګناه زیاتېږي مغوره خودکشي زیاتېږي. د ایمو تاسو کورو کې څه لنجې دي، څه کله ښځې سخته، کله د کور والا خواښي سخته، کله وړونه خپلو منځو کې اخته ایدي بل هېڅ واجه نه دی. تاسو وکسوئ پریکټیکل وکسوئ. کوم یو کس ګناه کې مبتلا وي هغه غواړي که نه غواړي څه کور ته راشي لنجه به ورته جوړوي. وکسوئ دا تاسو خپلې زندګۍ کې تجربه ورباندې وکړو. ویلي دا د ګناه سزا دی. خدای تا ته یې سوا انسانه وشئ ما طرف تر وګرځېږه. خدای سوره طه آیت نمبر 124 کې اندا وعده کړي دی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ضنک عربی کې اکاش والا کاف سره تنګون ته یایي. خدایایی څه که چا د ما یاد خپل زړه نه وبسلو اولینه سزای دا دی څه هغه انسان باندې به زه سخته زندګۍ راولم. هغه انسان زندگی به تنګ وي. دویم سزای چه ده؟ ونحشره یوم القیامت اعما. قیامت ریزی به دا انسان زړنده حالات کې پڅاو. قال لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. غاګ به وکي خدایا ایما خو سترګې وي د ړوند ویلې کړلو. پروردگار علام طرف نه به ورته غاګ وشي ندا به ورته وشي وکذلک اتتک آیاتنا فنسیتها. اندی شان سره ایمون نشانه تا ته راغللې تا په ویر کړلې نن ما نه ته په ویر شولې.
یعنی ما غوندې کې کاس به قیامت ورځې به کونج کې وي لوړ وي، نه به ملایکې پښتنه کوي، نه به خدای پښتنه کوي، هیڅوک به پښتنه نه کوي، نه نبی نه امام. ګیلا به وکړي خدای زه خو نن هر چا نه په ویر یم، خدای به ورته وایي څه دنیا کې تا زه په ویر کړی وم، نن ته ما نه په ویر شوی. توجه مو شته که نه؟ یو صلوات واسطه محمد و آل محمد.